نو دې کې داسې یو څاروي هم نشته چې په هغې باندې قرباني نه کېږي یا کچه دی. بعضې ځایونو کې ډېر فراډونه اوس راغلي، تاسو به کتلي مي، څوک ورته غاښونه لګوي، څوک کم عمر یو په ښار کې په خلکو باندې همداسې خرڅوي په میلو کې. چې په مارکیټ کې کوم د غوښې ریټ دی نو 1100 1200 کیلو دی. هغې حساب ته چې وګورو نو په کار وه چې ریټ موږ 600 650 چلولی وی، خو خلکو ته یو فایده ده. د دې څاروو نه موږ پیم اخیستې دي او یو پیکج ټایپ دی، باندې موږ ته بیا مسلې وي. کسانو به د دې نه څاروي په ګاډي کې واچول ته بیا کانټې له یوړه، بیا به وي نه دا ورکوټه یې چا به وي دا غټ دی، نو بیا پکې د ګاډو والا خپلې مسلې وي، موږ ته پکې خپلې مسلې وي. دا ځل موږ داسې کار کوو چې کوم څاروي یو سړي له موږ ورکړو، هغې سکیل له وړي 10,000 روپۍ به دلته کې جمع کوي، څاروي هلته کې وخته چې د څونه پیسو وخته باقي به پیسې ورکړي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم، علب خان شیرپوی یم، کیمرامین دا سره یاسر خان دی. یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې د ناظم حامد صاحب د پارم نه حاضر یم. ناظم حامد صاحب پارم چې کوم دی دا مشهور په دې دی چې تاسو په دې ټوله ضلع کې دا پی دغه کوي سکې که نه، او دا کوم چې تا د ټیم پی میلاویږي تر دې چې ضلعي انتظامي هغه پاس کړي دي، یعنې فضل مولا دود پروش په زه یاد کړم. نو دا د حامد ناظم مرهون منت دی. دغه روزګار کې خلکه په سونو خلک یې په روزګار کړي دي. په دوسر روډ باندې د دوی دغه پارم دی، او په دې پارم کې چې کوم دی دا تاسو میخې وینئ. د دې میخو قیمت چې کوم دی کیلو به حسابه دا 500 روپۍ لګولې. دا تاسو وګورئ په 500 روپۍ باندې کیلو پیسدار یې 6 کسه 5 کسه 3 کسه را به شي، او دلته چې کوم دی تاسو ته دغه څاروي میلاویږي. هر کال موږ د دوی سره ویډیو کوو، او دې پیرې چې کوم دی نو حامد ناظم وی چې موږ ته د ویډیو ضرورت نشته دی، خلک ګاګ ډېر زیات دی. خو ما بیا خو هم نسبت ته راغلم، د نسبتوالو ما سره یو خپله مینه ده، یو خپل خلوص دی. او ناظم صاحب چې کوم دی د تحریک انصاف یو ډېر سینیر غړی دی. نو دا جوټې دي، ښه جوټې چې کوم دی دا په 590 باندې دا وګورئ، تاسې جوټې دي چې یاد به ساتئ چې دا تاسو واځلې او دغه کې دا وګورئ جي دا جوټې دي، او دا ستاسو د وړاندې دي. دا وګوره دې سره چې کومه کبډي کوي د درې خیال دی که نه، او دلته چې ګرځې نو دا وګوره جي دا تاسو یو درک یو نظر ورته ښیم. دا وګوره جي دا دي اخوا ته بل پارم دی، دا وګوره جي دا بوتاوي پې خوړل کېږي، او دا وګوره جي دا ټولې میخې چې کوم دی نو ستاسو د وړاندې دي. او دا چې کوم دی نو دلته کې جوټې تاسو ته جوټې او میخې میلاویږي. ښه میخه په 500 روپۍ قربانۍ له تاسو واخلئ. ناظم صاحب سره خبرې اترې کوو. ناظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب مقصد هم څه دی د تول د دې بیې؟ یا د تول مقصد هم صرف دغه دی چې یو خو موږ کوم څاروي دلته کې خرڅوو ویډیو کې موږ ورکوو، یا موږ سره کوم په فارم کې ولاړ دي، نو دې کې داسې یو څاروي هم نشته چې په هغې باندې قرباني نه کېږي یا کچه دی. د غاښ د مخکې د رستو د عمر ښه برابر څاروي په ذمهوارۍ باندې دا موږ چې بار ویډیو کوو نو که خلکو ته نور څه فایده وي که نه. بعضې ځایونو کې ډېر فراډونه اوس راغلي، تاسو به کتلي مي، څوک ورته غاښونه لګوي، څوک کم عمر یو په ښار کې په خلکو باندې همداسې خرڅوي په میلو کې. نو د دې دپاره دا ویډیو موږ مخکې هم کړې وه، اوس هم کوو چې یاره کوم خلک راځي نو چې هغوی په دې خبره باندې ښه پور اعتماد وي چې داسې څاروي هغوی ته میلاویږي دلته کې چې په هغوی باندې قربانۍ د نه کېدو څه مسله نشته. تاسو چې د میخې کوم د 500 ریټ لګولې دي کې ګاګ تاسې څونه پیدا راوړي قربانۍ والا؟ نو میخې چې داسې ظاهري نن سبا کوم ریټونه دي د پروس کال او یا پروس کال چې موږ کوم 430 روپۍ ریټ چلو، نو هغې حساب ته چې وګورې نو په دې ورځو باندې په مارکیټ کې غوښه چې به میلاوېده نو په 700 په 800 روپۍ به میلاوېده. دا ځل چې په مارکیټ کې کوم د غوښې ریټ دی نو 1100 1200 کیلو دی. هغې حساب ته چې وګورې نو په کار وه چې ریټ موږ 600 650 چلولی وی، خو خلکو ته یو فایده ده. د دې څاروو نه موږ پیم اخیستې دي او یو پیکج ټایپ دی چې فایده شي خلکو ته. نو زموږ د بیې څاروي نه دي، دا د موږ د خپل فارم مال دی. موږ ته د اوسه پورې پی واخیسته کاله موله شلې، نو موږ ته وارم کوي او خلکو ته هم پکې فایده را دې وجه موږ داسې ساده او په اسانه ژبه کې وکړله چې موږ ته ګټې ترلاسه کړي دي. نو یو سړي چې راغی نو دا اوس پیکج دی، او په دې پیکج چې کوم دی نو تاسو راتلی شئ نو 500 ریټ هم لګولي 500 د میخې. ها او کانټه کېږي به بیا اکثر سړی وایي دام راته وتله دام راته وتله نه نه جي نه، هغې کې په تېر ځل باندې موږ ته بیا مسلې وې. کسانو به د دې نه څاروي په ګاډي کې واچول ته بیا کانټې له یوړه، بیا به وي نه دا ورکوټه یې چا به وي دا غټ دی، نو بیا پکې د ګاډو والا خپلې مسلې وي، موږ ته پکې خپلې مسلې وي. دا ځل موږ داسې کار کوو چې کوم څاروي یو سړي له موږ ورکړو، هغې سکیل له وړي 10,000 روپۍ به دلته کې جمع کوي،
څاروی هلته کې وخته چې د څونه پیسو وخته باقي به پیسې ورکړي ګاډي کې د هغې ګاډي والا سره خبره جوړېږي هغه به وله ډیلیوري کوي که هغه سره نه جوړېږي ځان له بل ته بل ګاډي ونیسي په هغې کې به ځان سره ډیلیوري خپله وکړي نه دا جوټې دا مونږ سره خپلې دي د روژې نه مخکې دا مونږ راوستې وې بیا خوراکونه ساتل نو اوس هغه سټیج راغی چې مطلب ستاسو د وړاندې دي مارکیټ ته خرڅوي اوس نو دا د مونږ د خپل فارم دي څه مونږ د مارکیټ نه راوستې وې کچم راوستې وې کال 6 میاشتې مو ساتلې اوس یې مارکیټ کې خرڅو نور راځي نو نور به بیا راولې تاسو مونږ سره مال ډېر دی کافي مال مونږ سره ولاړ دی نور نه راول به مونږ د خپل مال خرڅو کوم وخت د فارم کار کوي زمونږ خو د فارم ډېر وخت شو او جو مونږ زمیندار شروع کې د پیو ذکر وکړو دی وخت او جو زمیندار خلک یو نو مونږ د شورو نه بس داسې به وایو چې د پلار نیکه زمونږ د څاروي زمینداري ده د مونږ د شورو نه دا قصب دی همدا کار هم دی ها څه به وې صاحب جوټه کې چې کوم دا 590 روپۍ تاسو لګولې یا دا 500 هم لګولې نو دې کې خو داسې یو سړی وي پیسې ورسره کمې وي یا داسې څه ډسکاونټ کېدی شي بالکل به ورسره ډسکاونټ کوو خپل د فارم خپل ډسکاونټ به مونږ کوو مخکې مو هم کړی دی اوس به بیا هم کوو جوټې مو موږ سره ټولې دوه غښې دي او بل ځل هم دغه شان مارکیټ تېز شو نو خبره دا ده چې بالکل څاروي ملاوېدل نه واړه څاروي خلکو را میندو نه رانولي وو هغه بیا خرڅول په خلکو نه پې قربانۍ کې د خلکو اخیسته موږ سره د عرفې په ورځ مال ختمي موږ سره نه ملاویږي عرفې پورې موږ کار کولی شو بیا د عرفې او د ورځې نه موږ کار بند کړو موږ یې نه خرڅو بس بیا سټاپ کو دا ته دې کې ډېر بیمار څاروي وي دا وي نو نه بالکل موږ خپل ویکسین هر یو شی برابر کو دی ته بالکل بیماری هر یو شی به موږ ذمہوار یو چې فرقي پکې د دانو هغه مسلې دي نورې مسلې راځي دغه شی به دې ته نه دې ته موږ خپل ویکسین کوو صحیح ګران کتونکو د ټول څارو خرڅ ته هر سړی تیاری دي نشي ځکه چې خو یو څاروي کې ګټه وکړي نو په بل کې ډېر لوی تاوان وشي بل حامد ناظم چې کومه خبره وکړله چې په کم څاروي کې موږ ته پته لګي چې دې کې زمونږ مزدوري شته دی نو په هغې کې به موږ ډسکاونټ کوو رعایت به کوو نور چې کوم دی د جوټې قیمت یې دا جوټې د دې قیمت یې لګولې 590 روپۍ دا تاسو وینئ او دې وخته چې کوم دی تاسو ګورئ دا میښې دي د میښې قیمت یې چې کوم دی نو 500 روپۍ لګولې دی 500 روپۍ چې لګولې د هغې خبره وکړه چې دې نه موږ ګټه ترلاسه کړې ده د دې نه موږ پی اخیستې دي دا اوس اوچې شوي دي قرباني پې کېږي د ټول حوالې سره چې کوم دی نو باقاعده دا لومبنی ځل نه شو بار چې کوم دی نو دوی دغه اعلان کوي او دوی هر کال چې کوم دی بیا نوې نوې میښې راولي او نوې میښې دې له راولي چې تازه تازه پیوله د دوی د پیو ډېر په غټه سطح روزګار روان دی دې وخت کې خو دوه سرو ته ځي داسې مردان ته ځي نوخار ته ځي چارسده کې خو هر ښار کې دی اوس تنګي او شبقدر تحصیل ته چې کوم دی د دوی پی دغه روان دي خو دوی دوکان پسې ګرځي دوی داسې ځای کې دوکان ګوري چې د هغې د 11,000 کرایه زیاته وي خو چې خلکو ته اسانتیا وي په دغې باندې کمپرومایز نه کوي دوی په مارکیټ کې دوکان نه لي دوی په مین چوک کې دوکانه لګي دوی ټول دوکانونه وګوره په هغې باندې چې د بل دوکان کرایه چې کومه 10,000 وي د دوی دوکان کرایه به 20,000 وي وایي چې خلکو ته زموږ په بل د پپیو کې په ملاوټ چې کوم دی نو په هغې باندې باقاعده ضلعي انتظامي بار دوی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی هغه میسیجونه موږ سره شته چې هغوی ورته خراج تقسیم پیش کړی چې واقعي د دوی په پیو کې نشي څنګه په پیو کې ملاوټ نشته دغه شان دی په میښه کې چې تا ته کم ریټ وایي په 500 روپۍ کیلو باندې او چې زیاته مزدوري ورته پاتې کېږي هغه مزدوري به تا ته پرېږدي نو ضرور په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ د اختر نه مخکې ځان له ټینشن ختم کړئ څه په میلو کې ګرځئ کله میلې ته لاړ شو هلته میلې ته لاړ شو بل نسبت ته خو دا ده ورې په دې چت دننه حامد ناظم وایي چې د ځان ذمهوار یم چې زما نوم څوک بار استعمالوي او تاله میښه درکوي او بیا چې کوم دی نو ته ما پسې ډول وخې د هغې زه نه یم ذمهوار دلته کې زه موجود یم د دې زه ذمهوار یم